من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت عاد المرسلين. الحمد لله الذي من علينا بجزيل النعم، والصلاة والسلام على سيد الأمم والعجم وعلى آله وأصحابه مصابيح الظلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت عاد المرسلين. آية نمبر 123 سورة الشعراء. تاسو د خپل سبقونو باندې څه خیال دی؟ ډېر ورځې تپوس نشي هغې سره موږ باندې څه اثر کېږي که نه کېږي؟ واپس کېږي سړی که نه؟ قرآن د تلاوت څنګه حال دی؟ باقاعده څوک کوي هر څومره چې کوي، خو چې باقاعده کوي روزانه کوي هغه کسان به خو نه دا سوچت کړي. جزاکم الله. وظیفه والا به پکې نه بلې ښه بعضې کسان صورت یاسین دپاره یا تبارک الله دپاره ماسپن کې یا نورې سهار کې صورت یاسین وایي چې چل دی زه تلاوت کوم. تلاوت نه دی داسې وایي تلاوت کوم د دغه نه کوم چې معمول وظیفه ده د هغې نه علاوه د قرآن تلاوت باقاعده رکوع دوه رکوع پنځه رکوع سپاره نمبر سپاره دوه سپارې درې سپارې دا د بختورو کار دی. الله دې زموږ ستاسو نصیب کړي. قرآن تلاوت د بختورو کار دی. نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي په دې ځمکه باندې څه کسان داسې دي چې هغه خالص د الله والا دي، هغه د الله د کور والا دي. ووایه تاسو سبحان الله. دا خلق د باندې د کور سره دی کنه. حدیث کې د الفاظ راغلي دی الله د کور نه پاک دی، کور ته د الله ضرورت نشته، خو دومره نږدې دي لکه سړي کور والا چې څومره ورته نږدې په دې تمام مخلوقات کې د الله اهل الله چې هغه د الله اهل د الله کړی وي کور والا. او بیا فرمایي په دې پورې یوازې دغه نه کړو بس نه کړو چې الله کور والا دی یا الله د الله والا دی، بلکې وخاصته د هغه خاص کسان دي. سبحان الله. صحابه د پوښتنه کړه الله رسول داسې په څو خوش قسمت دي څوک دي دا چې خاص د الله دی د الله د کور والا کسان دي دا څوک دي؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي قرآن والا. سبحان الله. چې دا هو تعلق د قرآن سره قرآن والا ټیم ملاویږي په ګرځېدو راګرځېدو موږ ته ټیم ملاویږي ذکر او په ناسته ټیم ملاویږي د قرآن تلاوت. ټیم موږ ځان دپاره نه محسوس کړی که الله موږ له ټیم راکړی که نه دا زما د تلاوت ټیم دی که نه اکا دا زما د تلاوت ټیم دی دې کې به تلاوت کوم او بیا بل ټیم کې نه کوم. زما د تلاوت ټیم سهار دی یا زما د تلاوت ټیم ماسخوتن دی یا ماسپښین چې زه جومات ته لاړ شم دغه ټیم کې خپل تلاوت کوم. ښه خبره ده، خو که د دې نه علاوه موږ ته ټیم میلاوېږي نو څه چل کوو؟ لاس ته نه نیسو. دې خبره چې هر وخت کې زموږ زړه قرآن پورې نښتې قرآن سره تعلق دی، د قرآن درس و تدریس، د قرآن تلاوت دا زموږ مشغله دی. الله دې موږ د قرآن والا جوړ کړي. د قرآن سره د الله زموږ لګاو او محبت پیدا کړي. د دې لپاره بل ته دعوت هم ورکول چې په دې سره د دې زړه ته اهمیت راځي. ته چې د کومې خبرې دعوت ورکړې ستا په زړه کې به د هغې قدر پیدا کېږي. نو ته د قرآن دعوت ورته ورکوه الله به ستا په زړه کې د هغې قدر پیدا کړي.
والا قرآن والا یې ویل دی قرآن والا څوک دی چې د قرآن سره خصوصي لګاو خصوصي تعلق لکه خفه کېږم په ورځ کې یو ښه څه راغستی بیا یې ایښې که نه د دې مونږ قرآن والا نه شو ویلی ثواب ورته ضروري میلاوي باقاعده ورته میلاوي خو ده په عرف کې د قرآن والا دی نه شي منلی تاسو ته ووایم پوی والا چا ته وایي چا سره چې پوی په کافي مقدار وي چې نور هم سپلای کېږي که نه خرڅوي داسې وایي که نه وایي هغه ته چې د پویو کاروبار یې دا پویو سره زیات تعلق دی پوی ورسره هم زیات دی راځي هم زیات ورځي هم زیات هغه ته پوی والا وایي که نه یې داسې خدای مونږ تاسو ټول پوی والا هر چا کور کې پوی شته که نشته مونږ ټول پوی والا یو نه دې ته پوی والا نه وایي پوی مونږ که رښتیا خو پوی والا نه یو نو قرآن نه خو د قرآن والا نه الله دې تاسو قرآن والا جوړ کړي اوس خو دا وپېژنده که نه چې والا څه شي قرآن والا هغه چې د هغه سره داسې تعلق وي چې د نور څیزونو نه زیات تعلق وي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي عليك بذكر الله وتلاوة القرآن عليك بذكر الله وتلاوة القرآن لازم النساء دا الله تعالی ذکر او د قرآن تلاوت دا دوه کلک وسه کلک مضبوط وسه د قرآن تلاوت او د الله تعالی ذکر مضبوط وسه فإنه نور لك في السماء ذكر لك في السماء ونور لك في الأرض څوک چې ذکر زیات کوي د قرآن تلاوت زیات کوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي الله جل جلاله به د ده لپاره په مخ کې یو نور پیدا کړي په ځمکه کې د دې په وجه باندې به الله پاک د ده په مخ کې یو نورانیت پیدا کړي یو اثر به پیدا کړي هغه نورانیت د دیندارۍ یو اثر دی چې په ده کې الله پیدا کړي د دې تعلق د حسن او د بدمورتیا سره نشته دا د الله طرف د محبت یو نور دی او اثر دی او څادر دی چې په چا واچوي هو ذکر لك في السماء دا ستا لپاره په اسمان کې د ذکر ذریعه ګرځي کوم کس چې په دنیا کې ذکر زیات کړي او د قرآن تلاوت زیات کړي د دې به دوه اثر یو اثر به دی چې کله به الله پاک په ژبه کې په سترګو کې په مخ کې یو نور پیدا کړي د ده په وینا کې به اثر وي په سترګو په کتو کې به اثر وي د ده یو ځای ته په مجلس کې په حاضرېدو کې به اثر یو نور پیدا کړي بغیر د وجه نه باندې د ده سره خلک محبت کوي بغیر د وجه نه باندې د ده سره د خلکو همدردي او په اسمان کې په فرشتو په محفل کې به الله جل جلاله د دې بنده ذکر کوي چې زما داسې یو بنده دی په اسمان کې د ذکر ذریعه جوړېږي نو کوم به قرآن تلاوت که نه او ذکر باقاعده چې ذکر والا جوړ شو نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته کس وي صحابي چې د الله رسول ما ته داسې مشوره وښایه داسې یو کار وښایه د دین کارونه خو ډېر دي د دین کارونه خو ډېر دي خو یو داسې کار راته وښایه چې هغه زه خپله مشغله جوړه کړم مشغله نبي کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي چې ستا ژبه د هر وخت د الله تعالی په ذکر باندې بندی دا خپله مشغله جوړه کړو ناسته پاسته کېناسته ودرېده نور سره خبرې کوم منځ کې ټیم نه راشي ته مې خو به دا نه ویلی شي که کول به نه ویلی شي هلکه تسبیح راسره داسې کې دي تسبیح نشته لکه فرض دا که زه څه چل وکړم نورې خبرې اترې کوم انسان د هر قسم وي که نه ګډې وډې ویما که تاسو نه ورګري که نه راشي زمونږ خوا هر څه به میلاوي دا به ووایم خو منځ کې راته ټایم کې راشم څه چل وکړم ذکر لا اله الا الله لا اله الا الله تاسو ته دا خبره د دې لپاره نه کوم یو مختصر واقع د دې لپاره نه کوم چې جواز ده کومه د دې خبرو خو د الله تعالی د ذکر ډېر لوی اثر دی ډېر لوی اثر دی د یو عالم واقعیت
تكون جانا بيو كسر زمن بمحلك أهو دوكا ندير زياد كل دير زياد بتوكا يوم أنا كنزل دير زياد كل أو بس ذكر دير زياد كل أجمد تزيدني يوم ذكر كم جو خبره بجا فرقولو جو كم بچارولو وجو تيشو تساكا تبت بند برما كنزل بدل زياد كلو جمع تيشو كلو ذكر خدا تعالى كسرت على هر چا مشاهده وچ ادا کرके ده وفات شو حالانکه دا خبر ده چې علماء په دې خبرو باندې بس چې کوم چې موږ سره کنځل کوي په اړه موږ الله ذکر کوي او مسلسل بار بار دا الله د بیا د بیون ده پوهیږي کنه کم سے کم د ذکر حق د شي چې وکړه خو قانون کې وساته دا خبره هغه ذکر په څه سره کې چې کنځل کوي کنه دا ټول خبره په خپل ځای د شریعت خو ما تاسو ته وی چې د دې قطع نظر د دې مسایلو د قطع نظر د دې خپل اثر ته وګورئ دا سره مړ شو چې مړ شو دا عالم په خوب کې ولید فورا دې تاسو کې چې تاسو څنګه معاملې الله ځکه ته وګورئ کنه چې تاسو به څه چلته بیا په دې چې الله تعالی له محمد دغه رحمت څنګه زمانه کنځل او ذکر دواړه وته دواړه وته چې وته ذکر به غالب شو څه او بخا حالانکه متصل کنځل صح څومره بدترین ګناه ده خو ذکر خپل یو اثر ده خپل اثر ده کوم تاسو نه دروس تاسو په خبره نه کړي تاسو تاسو چکه چې غیبت نه کوم لیکن چې چي لازم کې کنه راځي لازم څه ته فرشته ما مې کې کومه کنځل وشي کابل څه بس نور ګناهونه چې ویډیو ګناهونه شي چې ویډیو د لاس نشي د سترګو نشي نو دا د ټول څه چل دی ذکر سوان ریمال پاکي بلکې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا تاسو چې کله ګناه شي کنه نو فورا ورپسې نیکي وکړئ فورا ورپسې څه وکړئ نیکي وکړئ دا نیکي ولا ګناه وانکی ختم سبحان الله یو صحابي غالبا لیکي شکه مخو ان كان الخطا فمني ومن الشيطان وان كان الصواب فمن الله چې صحابي ته تاسو کې دا الله رسول الله لا اله الا الله نیکي ده لا اله الا الله نیکي ده چې موږ په ګناه پسې ویو کنه ته چې ورته ګناه پسې بیا فورا چې چلو کوي توبه واسه نه چلو کا نیکی وکړه الله تعالی کو چې الله مو په دغه غلطي نه وکړه نو دا لا اله الا الله نیکی ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي دا په ټول کې دی سبحان الله مطلب زموږ د خبرو د یو خبرو جواز نه دی لیکن د ذکر اهمیت ذکر اهمیت دی چې دا څلور واسي اسی سره نه پرې هغه شاعر وکړه برزبا تسبیح در دلگاه خر برزبا تسبیح در دلگاه خر ایچوی تسبیح دارد که اثر چې په جبه کې ذکر او په زړه کې د غوا او د خره سوچي مطلب چې په زړه کې ځان نو سوچ نه ځلای او په جبه باندې ذکر کوي د دې ذکر په ځای سره ما بل عالم ورته وایي چې ایچوی تسبیح دارد هم اثر د دې خپل اثر دی ذکر خپل اثر نه نه پرې زیات پنه هغه شنه نه لکه توجه سره چې ذکر کوي دا نه څه مخالف نشته هغه خو به مقام دی خو که توجه سره نه وو د دې خپل اثر دی الله دې تاسو ذکر نه محروم دي آمين ذکر دې الله زموږ تاسو شایبه وګرځي عادت دې الله زموږ وګرځي او ډېر داسې کارونه دي په دې کې چې هغه سره په دروغ عمل وکړي خود بیا هغه د آخر کې څه جوړ شي حقیقت دې جوړ شي حقیقت الله اکبر تاسو ته واقع ویلو چې هغه کس د
ښځې د ملاقات لپاره ځان له پیر جوړ کړي چې زه به پیر شم دې سره هسې ملاقات نه کېږي بیا به زما خوا الله شي زه د پیرانو خوا له خو ښځې ګرځي که نه چې کوم ځای کې واورېد انکي ځای کې پیر دی چې دوم ځان له پیر جوړ کړ کېناست ورته کال پکې تېر وکړ د هغې نه وروسته بیا د ده شهرت وشو بیا ټولو ښځو ملاقات هغه ځای چې چا دپاره چې دی پیر شوی بالاخره هغه راغله کېناسته چا چې داسې ورسره څوک کړ کومه زنانه به زریانه وي چې هغه راویسته کېناسته دا خبره ته دې ګورې دی اوچت نه ګوري ته وایي چې ښځه ورته وایي چې ته دې ته وګوره بیا ورته نوم واخیسته دا پلانکۍ ده یوې سترګې ده ته خو په دې اراده باندې راغلی ته خو تېر شوې په دې راغلی ده ورته ویلي چې ما معاف کړه سترګو نه اوښکې روانې شوې وایي ما الله عزوجل وسه د الله محبت زما زړه کې ځای نیولی دی اوس زما بل هېڅ چا په دروغه تېر شي په دروغه د ښځې د ملاقات لپاره سړی چې په دروغه تېر شي نو هغه به ذکر په رښتیا وکړي خو د هغې لپاره الله الله کوي که نه چې زه پیر شم مشهور شم د ریا لپاره پیر شم لیکن د الله نوم یې اخیسته د هغه نوم داسې ښکلی او اثر و چې دی دغه څومره وخت چې وي واقع حقیقت دی چې د الله ولي جوړ شو نو ذکر خپل عادت جوړ او تسبیحات پاتې نه شي زموږ نه ځکه تسبیحات ځان سره فرض کړو منځونه پابندي کړو تهجد لمونځ کوو که نه کوو اواز غلی شو ایا زموږ د خدای مسلمانانو اوږدې شپې دي اوږدې شپې دي خپل ضرورت لپاره خو پاڅو که نه څه شي لپاره پاڅو زموږ ضرورتونه نشته هلکه موږ محتاج یو که نه یو تصور زموږ ضرورتونه دي د خپل ضرورت لپاره خو پاڅو که نه الله ته وژاړو په دې باندې الله خوشحاله شي چې زما بنده دی زما نه غواړي خپل ضرورت دی د دنیا ضرورت دی خو د چا نه غواړي الله نه غواړي داسې ښایسته موقع داسې په اوږدو شپو کې تهجد داسې ډوم دی که نه پاڅېدی ویډیا خوب ختم شي هر سړی د ځوان خوب پکې هم ختم شي د بوډا هم ختم شي عاقبت ته چې سړی نه ویده کېږي شپې ته 2 بجې په 11 بجې په 12 بجې ویده شي هغه به څه پاڅېږي خو د پاڅېدو موږ یې په څو بس کوو په 9 نیمې بس کوو که نه نو سړی دې په 8 نیمې ویده شي 8 نیمو له خوځګار شي که نه چې په 9 ویده شي چې په 9 ویده شي سهار په 4 نیمې باندې چې پاڅي بیا تهجد کولی شي په 5 پاڅي بیا تهجد کولی شي 5 بجې باندې پاڅي ماسپښین دی او د تهجد ټایم په 5 پاڅي بیا د تهجد ټایم هغه 25 منټه څومره دی 26 منټه دی که وشي 27 meter. مهندس مدير ها 27 باندې سهار باندې هغه د سړي په خوشاله باندې ورسي خپل اسانه باندې نو تهجد مونږ اشتراک مونږ صاحب مونږ صاحب عادت جوړ شي کړای جوړ شي سکول کې څوک صاحب مونږ کوي چې سکول کې صاحب مونږ کوي تاسو په جزاكم الله عادت جوړ شي شاګردان مې دا صدقه الله باندې ماته چا وجعلني لسان صدق في الاخرين دلته د پاره ما چې شنو کې الله پاک نمونه جوړ کړي کنه په دې کې هغه د دې چې استاد په سکول کې تاسو موږ کې شاګردان په تاسو واخلي اخلي کنه اخلي او الله دې تاسو ته توفیق راکړي خپل په ماحول کې موجود دي دکان کې موجود او تاسو خو جوړ اکثر کنه جوړ ساتو دکان کې ځان ما زه په لاسه ورکاته موږ اس دنیا نه ورانه صاحب موږ په قضا فرزق برکت الله په صاحب مانځ کې خیر شاته بل خیر الله فرمایي کومه دا ورته سکول کې ورته دا نو څومره چې موږ کوو برکت موږ کا دا اشتراک موږ صاحب موږ خپل عادت جوړ کړو څو پورې ودانه راستي کوم کې څو پورې ودانه بيدینه کوم کې کله موږ دیندار جوړو الله قرآن یو او دیندار جوړېدو لپاره موږ څه شي پکار دی بدل موږ ته الله پاتې نه دی چې خپل کاروبار کړو تاسو ماته ورته توجه وکړئ موږ ته الله دا ویل چې خپل کاروبار کړو الکه موږ د ټیم کې واسو کنه الله او موږ د الله باندې کار باندې کوو کومه کنه به ته خېری
स्कूल के बकू बाजार के बकू दुकान के बकू बस का दस देखे हर से किसी पहले का जो है ये लाल को वहाँ मस्जिद तो लस्म के जुमाते हर देखी चे बस पाक इसमें का वो चश्मा का उतना कैसे उतरेगा पर ये ताजा नमाज और ठीक है वो दिन ना तो इसमें का मैंने मुझे बोला था तो खबर पड़ी है चमाज चीज़ का ना वो बोलो वो चश्मा का ना वो चश्मा दादा जरा मार ना पड़ा था ठीक है ना पड़ा था चटाई ना मार खबर पड़ी है तंदे बखावर में अल्लाह तकीर बस साफ वाखी कर लेकिन लोग तो नरमी पैदा है अल्लाह जल्ल जलालहू से मुस्तासो तो दिन सर ताल्लुक पैदा किया आदिया में पैगंबरान का रोजर करो आदिया अंदर रसूल अलैहिस्सलाम को आता सो कुछ मना नहीं लेकिन आदिया और खसखस याद दिखा ना संडगान كذبت الرسل عاد للمرسلين عادوا پیغمبران لرا إذ قال لهم أخوهم هود كلچويت ترود بهود عليه السلام ألا تتقون تاسون يريدين إني لكم رسول أمين يقينا يمسس تاسون بارا پیغمبر أمانتدار فاتقوا الله بس يرجد الله پاکنا وحطيعون أو خبر من زمان وما أسألكم عليه من أجر زدوان دتاسر بديت سمزدري إن أجري إلا على رب العالمين ندبت زمان مدبرد مخلوقات دا أتبنون بكل ريع آية تعبثون أتبنون إجويتاسو بكل ريع طهر يودن زبد آية يونخا تعبثون فزل بفيدي أردن زبكو تبقى وزغار وغرن سكارنو ورجت زبكو تبقى ماني بورجي جوڑو لے خبرے پہ جوڑو لے محل में जोड़ा तो गलास न खेल الله أكبر وتتخذون مصانع جوړوي محلات لعلكم تخلدون شاید چې تاسو ته همیشه اوسېدو اراده وه تاسو محلات جوړوئ دنګ محلات اوچت محلات فضول بې ضرورته جوړول ناجایز دي خبر پوهیږئ دنګ محلات جوړول اوچت محلات جوړول او چې ضرورت یې نه وي ضرورت ته خرڅ کولی شي که نه پوهیږئ تاسو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په ټولو کومه خرچه چې سړی په کور کې کوي په وړو باندې په هر شي باندې چې ته خرچه کوې د ضرورت خرچه کوې هغه کومه خرچه چې تاسو کوئ دا ټوله صدقه ده یو سړی چې کومه خرچه کوي که نه کور باندې په وړو باندې په جامه پیسه چې په څه شي خرچه کوي دا د الله په لاره کې د الله په نوم دي دا په دې باندې الله ثواب ورکوي مګر صرف یو څیز دی چې هغه د آبادۍ جوړول دي د آبادۍ جوړول چې دي هغه صدقه نه ده بلکې نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي بدترین مال هغه دی چې په آبادۍ باندې خرچ شي نو په دې کې ډېر زیات خیالي خبرې ساتل غواړي چې کوم کار ضرورت نه وي په آبادۍ کې هر شی ستا په استعمال کې راځي خو د آبادۍ پیسې ستا په استعمال کې نه راغلي نه باندې خرچ شروع کړي نو دومره کار کوي چې هغه د ضرورت وي چې ضرورت نه پوره کېږي هغه د فخر ذریعه جوړېږي هغه د تکبر ذریعه جوړېږي یا هغه په بل باندې ځان د اوچتولو دپاره داسې کار کوي خبره پوهېږئ نو دغه ابادي به بیا الله پاک تپوس کوي هر آبادی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي هر آبادی په انسان باندې مصیبت او وبال الا مالا نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي یعنی الا مالا بد مگر هغه آبادی چې کوم د انسان د ضرورت آبادی ده هغه په دې باندې مصیبت ده د ضرورت په باب آبادی چې دا څه شي مصیبت ده وتتخذون تاسو جوړوي مصانع بلډینګونه لعلکم تخلدون
तासो हमेशा उसे गए وإذا بطشتم جبارين كلت تاسو حملك والحملك والظلم سرا خلق من الظلم زيادة كلا ذكر غٹ دي كلا يو پنجة كي سكر فاتقوا الله ولذلك الله پاک نرواتيون زما خبر منه بس دے كذبت عاد للمرسلين دروجن كلو عادانو پیغمبران لرا إذ قال لهم أخوهم هود كالجبد ترود هود عليه السلام ألا تتقون اتعسون يرغي إني لكم رسول أمين يقينا يمد تعسو دبارا پیغمبر أمانت دار فاتقوا الله فاستو يرغي دالانا باتيوني زما خبر مني وما أسألكم عليه من أجر نبال بتاسر قديس مدري إن أجري إلا على رب العالمين ندم مدري زمان مگر برد مخلوقات أتبنون إجوائي تاسو بكل ريع آية فهري وشد برد نخا تعبثون بفيده وتتخذون جوائتات مصانع محلات لعلكم تخلدون دردين پاراج کی دیشی تاسو ہمیشہ وإذا بطشتم جبارين کلچ تاسو حملك وظلم سرا فاتقوا الله فاسو يرگی دالله پاکنا وآطيعون او خبرهم من زمان اللهم صل على محمد ولا ظلم صلى الله عليه وسلم